शेयर करो, लाइक करो। ये कुरान पाक का एक आयत का तर्जुमा जो सुन ले, अल्लाह पाक उसको 1000 रकात नफल से ज़्यादा अजर देता है। सूरत स्वाद, और इसमें पहले से लेके 14 तक आयतों का तर्जुमा हो चुका है। गौर से देखो और सुने। की सूरत थे तरतीब और नुज़ूल की द्वकम सलेख्तम दे रुस्तु द सूरे कमरना नाजिल शवे दे। कमा मसला ची सबा की रागली वा चिदा मअबूदान बातिला न मालिकान दी वाकदार दी इख्तियारमंदी औ न अल्लाह सरा दब्रखी खावंदान दी او نه پدی آسمان او زمکا او کائنات جوړولو کی الله سره معاون دي او نه د الله نسوک بزور اخلاصول شي. نو فاتر کی پدی عقلی دلائل راوړو، یاسین کی پدی نقلی دلائل راوړو، او صافات کی پدی مسله مثالونه بیان کړل چې خبره خو واضح شي. نو دغه مضمون اسوات کې هم ذکر کړي، احوال د انبیاو ذکر کړي چې دا مسله نور هم روښانه شي. د نحو انبیاو حالات ذکر کړي، د شپږو مختصرا او د دریو تفصیلا. صاد والقرآن ذی الذکر، صاد خدای عالم نے پمانا د دې حرف، والقرآن ذی الذکر شاہد دے قرآن پن والا کتاب، ذی ذکر خاوند پن نصیحت، والقرآن ذی ذکر شاہد دے قرآن د پن والا کتاب. دا کم مضمون بچی رستو بیانی گی دا قرآن پاغی گواہ و شاہد دے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ هغه کسان چې کافر دي کفر کړي دي، فی عزت پسختی کی دي، فی عزت پتکبر کی دي، فی عزت پتعصب کی دي، وشقاق او خلاف کوي، اختلاف کوي د حقنا. کم خلق چې کافر دي د قران کریم نه انکار کوي، دی پخپل تکبر کی پراتی دی تعصب کی او د حق نه اختلاف او خلاف کی. کم اهلکنا من قبلهم من قرن، سمرمی حلا کړي دی پوخا د دینه پیړی، فنادو نو چغي بیواله. کله بچی زما عذاب راغی نو بیا به چغه کړه، توبه دا توبه، هلاک شو مړ شو هاي هلاک. فنادو نو چغی بیکڑی. نو اللہ وی چکل بیا عذاب راشی دنیا نا ایمان قبلی کی او نا توبہ کرو. کم اہلکنا من قبلهم من قرن، سمرمی حلا کڑی دی بخواد دین پیڑای، فنادو نو چغی بیکڑی. ولا تحین مناس، او نو دغ وقت خلاصی، ولا تحین مناس، او نو دغه وخت خلاصی. بیا کله ایمان او کله توبه قبلیږي. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، د دې مشرکانو د مکی د دې تعجب په دې خبرو چې الله پیغمبر انسان څنګه جوړ کړی دی. یو انسان چې ځان ته پیغمبر وي نو دا ډیره تعجب خبره ده، انسان بلا څنګه پیغمبري. او که الله یو انسان پیغمبر را لګه او جوړوي نو بیا په دې مکی او مدینه کې نور ډیر ظلمیو، لوی لوی خلقو سردارانو د مشرت قابلو، نو هغه الله پرې خل او دې پیغمبر جوړ کو. دا ډیره تعجب خبره ده. عجبو وعجبو تعجب بیکو، وعجبو ناشنا بی گنلا دا خبره،
ان جاءهم چراغ دیتا منذرون يرور کون کے منهم ددینا وقال الكافرون والمكافرون هذا ساحر دا جادوگر دے دے من خپل پلار نکو طریقین لری گئی دے جادوگر معلومی گی دسر ډیر زیات کې نه ما هذا ساحر دے جادوگر دے کذاب لوی غټ دروغ جن دے ځان نه دروغ جوړی چې ما منی وحی راځي او زد الله نبی او پیغمبري هذا ساحر دے جادوگر دے کذاب لوی دروغ جن هذا دا قرآن یا هذا دا پیغمبر اجعل الالهة الها واحدا آیا ګرځول د ډیر خدایان یو خدای من خو خپل پلار نکنه دا اوس پوری اوریدي چې ګڼ الهان دي ګڼ معبودان دي ګڼ خدایان دي او دې اوس نو راغې او دا خبره کوي چې تاسو ټول معبودان پرې دی ګڼ خدایان پرې دی یو الله ترب وای اجعل الالهة الها واحدا آیا ګرځي دې ګڼ الها ګڼ معبودان الہ یو حاجت روا یو ان هذا لشیء عجاب یقینا دا شی ډیر ناشنا دی ان هذا لشیء عجاب یقینا دا خبره ډیر ناشنا ده دا خو ډیر عجیبه خبره ده وانطلق الملأ منهم نوروان شو غټان د دینا وانطلق الملأ منهم روان شو مشران د دینا او دای ور سره ویل انیمشو روان شي واصبروا على الهتكم ځان کلک کای پخپلو معبودانو د دې سړي خبره ماورای د سره ډیر مکه نه روان شي زیدنا واصبروا ځان کلک کای على الهتكم پخپلو معبودانو ان هذا لشيء يراد یقینا دیشی کی سمقصد دے ان هذا لشيء يراد یقینا دا خبرہ لشیء دا شی دے یراد چی دی کی س اراده شوی دا یراد دی کی د مقصد دے د خبرې د غوږ مګدای مور سره کېنای د نزغلای امشو پاسای زیتنا او ځان په خپل طریقو په خپل الها او ټینګ ساتای د په دې خبرو کې څه چل ولې د په کې څه مقصد دی یعنی دې سم شرط غواړي ما سمعنا بهذا ند اوریدی من دا خبره فی الملت الاخره پدین پخوانی کی فی الملت الاخره پدین زوړ کی دې چې کوم خبره کینو دا خو موږ د نصاراو نه هم نه واورېدي او دا خبره خو مخکې چرته بل کتاب کې هم نه دراغلي ما سمعنا بهذا ندی اوریدی موږ دا فی الملت الاخره پدین رستنی کی ان هذا الا اختلاق ندی دا مگر د ځان نه جوړ شوی اختلاق د ځان نه جوړ شوی خبرې کوي د ځان نه عربي جوړي اختلاق د ځان نه قران جوړي ان هذا الا اختلاق ندی د خبرې مگر اختلاق دروغ دی انزل عليه الذکر من بیننا آیا را نازل شوه دے د باندې قران کتاب من بیننا زمون ترمنځ من دلته مکه کې پراتی او موجود یو غټان د مکی مشران سرداران او الله من ټول بریخو او دمنه کتاب نازل کو انزل علیه الذکر آیا را نازل شو د باندې قران من بیننا پمن زمون کی بل هم فی شک من ذکری الله وی بلکې دا کسان په شک دي زما د کتابنا بل لما یذوق عذاب بلکې را نه دی راغله دی نه دی سکله عذاب
بل لما یذوقوا عذاب بلکې نه دې سکلې دی عذاب زما دی د پیغمبرۍ انکار زکه کوي او قران کریم کې شک زکه کوي چې تروسه لازمه عذاب نه دی راغلی چې کله زما عذاب راغی او دی پکې مبتلا شو نو بیا به وی او من قران هم منو پیغمبر هم منو لما یذوقوا عذاب لا ندې سکلې دی عذاب زما ام عندهم خزائن رحمت ربک آیا شته دی سرا خزانه د مهربانتیا د رب ستا پیغمبري دا خو یو رحمت ته او الله وی د پیغمبري او د نبوت خزانه ما سره دي زما خو خره چې څوک پیغمبر جوړوم څوک نبی جوړوم څوک رسول جوړوم خزانه ما سره دي دی چې دا اعتراض کوي چې بل څوک نو آیا دی سره د رحمت د پیغمبري سره خزانه دي ام عندهم خزائن رحمت ربک آیا شته دی سره خزانه د رحمتیا د رب ستا العزیز چې ضرور دی غالب الوهاب ورکون کې د رحمت ام لهم ملک السماوات والارض آیا شته دی سره واق اختیار بادشاہت د اسمانونو او د زمکی وما بینهما او د هغې چې منځ دې کې دي که دې سره څه قسم خزانې شته دی یا دې د ځمکې او د اسمان مالکان ځان ګڼي نو فلیرتقوا فی الاسباب پورته دې وخیږي په طریقو کې سیړی دې پیدا کی اسمان ته دې وخیږي او کومه دروازه چې د هغه دې بنده کی یا چې کوم ځای نه وحی راځي نو ځان نه دې راوړي فلیرتقون ادخیجی فی الاسباب په طریقو کی اسمان تا جند ما هنالک محزوم من الاحزاب الله وی دا خو یو معمولی لخر ګوټه دی د دینه بخوا ډیر لوی لوی 30 مارخانان راغلیو د نوح علیہ السلام قوم کې او د سمود عادیان او سمودیان فرعون یو لوی ظالمو دارنګ د لوط علیہ السلام قوم شعیب علیہ السلام قوم دا ټول لخر ما تس نس کړي دي تبا کړي جند ما لخر ګوټه دے هنالک دغلتا محزوم شکست خړلې دے من الاحزاب د ډلونا بدر کې بیا الله دی له شکست ورک او دی نستو نابود د دې هغه سرداری نوابی چودراهټ هر څه ختم شو جند ما لخر ګوټه د یو هنالک دغزه کې محزوم شکست بخری من الاحزاب د ډلونا کذبت قبلهم قوم نوح دروغ جن کړه په خوا د دینا قوم د نوح علیہ السلام لرا وعاد عادیان خپل پیغمبر لرا وفرعون ذو الاوتاد او فرعون ذو الاوتاد لخر والا ذو الاوتاد میخون والا ذو الاوتاد مضبوط حکومت والا اوتاد جمع دا وتد میخ ته وي فرعون ظالم جابر سړیو کله به یو سړی ونس او دا غل اسونو کې او خپو کې به میخونه ټکوال نو زکه ورته ذل اوتاد وی ظالمو سړی کې به میخونه ټکول یا ذل اوتاد لکه څنګه چې میخونه مضبوط شي شی ور سره کلک شي دارنګ د فرعون حکومت مضبوط او کلک یا اوتاد د لخر خاوندو ګڼ فوجونه ور سره او ګڼ لخر ور سره وي وفرعون ذو الاوتاد او فرعون د لخر والا میخون والا یا د قوت حکومت والا وثمود وقوم لوط او سمودیان او د لوط علیہ السلام قوم واصحاب الایکا او د بن والا شعیب علیہ السلام قوم چې دا غیل وی زنګلې وی باغونه نو الله پی داسې عذاب راويس چې سخته ګرمي شو او بیا وریز راغله او ټول دا غیل لاندې جمع شو نو الله په پاس نه ورو واصحاب الایکا او د بن والا اولئک الاحزاب د غډلې دي ان کل ندی ټول الا مگر کذب الرسل دروغ جن کړي پیغمبران دا څومره قومونه چې یاد شو د ټولو خلکو خپل انبیاء تکذیب کړو هغه دروغ جن کړیو
تسلی ورکی پیغمبر علیه السلام ته چې ته خفه کېږه مه غمجن کېږه مه تا نه مخکې دنیا انبیا راغلي او د هغې قومونو هغې دروغجن کړي نو ما د هغې قومونه تباه کړي دی به هم تباه کړم فحق عقاب نو ثابت شو عذاب زما هر کله چې قومونو پیغمبران دروغجن کړل نو زما عذاب به ثابت شو او بیا به عذاب راغی वैसे गुनाह और डांस की वीडियो د ګناه او د ګډېدو ویډیوګانې منګه زیاته ګورو او زیاتې شیر کوو او د دین ویډیو مونږ شیطان نه پرېږدي لایک کېدو ته او شیر کېدو ته نو شیر کوئ لایک یې کوئ تاسو ته به هم اجر میلاویږي ما ته به هم اجر میلاویږي چې خلکو ته د قرآن د ترجمې پته ولګي څوک چې د قرآن پاک یو آیات ترجمه زده کړي یعنی صرف ویوري الله پاک وته د 1000 رکعاتو نه زیات اجر ورکوي شیر کوئ لایک کوئ